أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. دینا مخ کے آیاتونو کے اللہ جل شانہو دا جنتیانو دا نعمتونو ذکر کو دا غینا مخ کے دا دوزخیانو دا عذاب او دا ابتدا دا دی صورتنا دا قرآن مجید متعلق ذکرو چدا دا اللہ پاک حق کتاب دے او دے کی شک و شبہ نشتا. د مکی مکرمی ټولو خلکو چې کومو ایمان نو راوړی هغوی د قرآن انکار کو او دای د الله کلام نه منو نو موقع په موقع به څه اعتراضات کول چې دا قرآن د الله کتاب نه دی د الله کلام نه دی. په دې آیت کې هم اللہ جل شانہو دا دغی کافرانو دا یو اعتراض جواب کئی. اگیوی دا اللہ کتاب ندے زکشی پدے کی چرتا دا جولاگی ذکر دے چرتا پکی دا معاشی ذکر دے. قرآن شریف کی اللہ پاک فرمائی لی اناوہن البیوت لبیت العنکبوت دیر کمزور کور اغا دا جولاگی کور دے دا انتہائی نری تار نہ جوڑ دے او معمولی ہوا سر ورانیگی دارنگی دا ماشی او یا دا مچ دا دی ذکر پکی دے نو دی خلقو با اعتراض کو دا سنگ دا اللہ کلام دے. دا اللہ پا کلام کی دا دومرا بے خوند سیزنو او دا حقیر سیزنو ذکر دے. اس جولاگے ستوئی او ماشے ستوئی او مچ ستوئی چی دا دی ذکرون اللہ تعالیٰ پا قرآن مجید کی کڑی ری او دا دا اللہ کلام دے. نو دا دین دا معلومیگی چی دا دا اللہ کلام ندے دا دا پیغمبر دا زان جوڑی. نو اللہ جل شانہو تا دا غی جوابو کو چی دا خدای بندگانو اصل خبرہ دا مثال ذکر کولو دا او دا خصیص او د حقیر سیز د پاره و مثالم حقیر ذکر کې د اعلا سیز د پاره و مثال اعلا او اوچت ذکر کې او بعد بیا دا چې په مثال کې په دې عام اصطلاح کې په ټولو جبو کې دی خبرې له اعتبار نه چې په دې مثال کې څه ذکر کړه. د مثال نه صرف دا قدرې مقصدی چې په دې باندې دا خبره لږه واضح شي د سړی ذهن ته چې کومه دی نو راشي او هغې باندې سړی پوه شي. لکه خلک په دې پښتو کې وایي هلکه بیزا د مرګه تښتېده د قصاب کرې شپه شوه. دا یو مثال دی. دې ته ضرب المثل وایي. دې ته پښتو کې متل وایي. د دې اوس مقصد دا نه دی چې رښتیا بیزه لاړه او چا وجله او هغه چې پناه یې واخیسته نو د قصاب کرې شپه شوه. مطلب یې دا دی چې سړی د یو مصیبت نه تښتېده بل مصیبت کې گرفتار شو. د یو آفت نه تښتېده بل آفت کې چې کوم دی نو هغه گرفتار شي. عربی کې د هغې دپاره تفر من ورطة وتقع فی اخرى. یو سړی د یو مصیبت نه تښتي نو په بل کې گرفتار شي. اردو کې د هغې دپاره خلک
मिसाल जिक्र की आसमान से गिरा खजूर में अटका। सड़े द आसमान नरा परेवत नु दा आसमान नरा परेवतल जुमा की तरह रसेदल खोम सड़े मड़कीगी टुकड़ी टुकड़ी कीगी और बया چې د کجوري په ونه را پریوزین د کجوري تیری تیری سوکی دا پکې ورننه وزین ټول بدن ولا زخمی کی د دې ټولو مقصد دا دی چې یا سړی د یو مصیبت نه ځان بچ کی په بل کې گرفتار شي. نو دا امثله دي دې ته ضرب الامثال وي. دا که د حقیر سیز وي او کدا د اعلی سیز وي نو دلته الله پاک دا غي متعلق دا ذکر وکړي چې خدای پاک د دینه شرم نه کوي حیا نه کوي چې قرآن کې د ماشي ذکر وکړي د مچ ذکر وکړي یا د دین هم د کمزوري سي ذکر وکړي. خو چې کم خلق ایمان والا دی مسلمانان دي دا هغې عقیده کلکه ده هغې په دې پوهېږي چې دا د الله کلام دی نو هغې وایي بس دا د الله طرفه خبره او د الله د طرف نه خبره هغه که هر څنګه هم ده نو هغې کې حکمت دی او موږ ته قبوله ده. کم چې نافرمانه دي کافر دي بیمانه دي هغې وایي د الله څه مثال دی نو خندنۍ پورې کوي د الله څه خبره ده د خدای په دې کې څه اراده ده د خدای په دې کې څه غرض دی چې دا ذکر کوي. اوس ته د الله د غرض نه د الله د حکمت نه څه خبرې ستا علم ستا پویه خو نشته دونه چې ته د الله په کارونو کې ځان له په خپل خیال او په خپل فکر باندې حکمتونه ولټې. پیغمبر علیه السلام چې کوم حکمتونه ویلي دي هغه د الله په کلام کې دي او هغه چې چا زده کړي دي نو هغه پې پوهېږي چې چا هغه هم د دې زده کړي نو هغه هم پې نه پوهېږي. نو دې آیت کې الله پاک د دغې متعلق فرمایي ان الله بېشک الله لا یستحیي حیا نه کوي یعنې نه شرمیږي ان یضرب مثلا ما چې بیان کې یو مثال بعوضة د ماشي فما فوقها یا زیات د ماشي نه په وړوکوالي کې ماشه ډېر انتهایی وړوکی حیوان دی او حقیر حیوان دی څه قیمتي څیز نه دی بلکې نقصانی سیز دی. نو که د دې نه په وړوکوالي کې د دې نه په بدن کې د دې نه په قوت کې دا کم هم وي نو دا فما فوقها د دغې دپاره راغلی دی الله ته پکې شرم نشته. فاما الذین آمنوا هر چې هغه کسان دي چې ایمان یې راوړی فیعلمون نو پوهېږي دوی انه الحق چې بېشکه دا مثال حق دی من ربهم د طرفه د رب د دوی نه نو هغې د مخکې نه د ایمان په وجه باندې دا مني چې د الله خبره حقه ده. واما الذین کفروا هر چې هغه کسان دي چې کافران دي فیقولون نو وایي دوی ماذا اراد الله څه اراده کړی دی الله تعالی بهذا مثلا په دې باندې مثال یعنې د دې مثال څه مقصد دی د دې څه فایده ده چې الله پاک ذکر کړې ده. یضل به کثیرا گمراه کیږي په دې باندې ډېر خلک الله یې گمراه کی ولی چې د هغوی په زړونو باندې تور داغونه راشي. ابتدا کې دا خبره تېره شوې وه چې یو سړی یو نافرماني وکړي یو ګناه وکړي او توبه ونه باسي نو د ده په دې زړه تور داغ راشي بیا بله ګناه بیا بله ګناه د هر یو جرم او د هرې نافرمانۍ سره یو داغ پې راشي دا زړه تک تور شي نو چې زړه تک تور شي بیا پې حق اثر نه کوي نو ګمراه شي. ویهدي به کثیرا او هدایت کوي په دې سره ډېرو خلکو ته هدایت دا دی چې هغوی د مخکې نه ایمان شته د هغې د الله هرې خبرې ته غاړه ږدي. وما یضل به او نه ګمراه کوي په دې باندې الا الفاسقین مگر فاسقان. فاسق د الله نافرمان ته ویلی کېږي د حد نه اوړېدو والا دې ته فاسق ویلی کېږي. د الله د حدودو نه اوري الله یو حد مقرر کړی دی د جایز او د ناجایز هغې پورې د دې نه که د دغې حد نه اخوا کېدې نو بیا به ګناهګارېږي که د هغه حد نه اخوا کې لکه مونځ دی الله تعالی مقرر کړی دی اوس د دې مونځ وخت دی د دې مونځ رکاتونه دي الله د هغه رکاتونو یو حد مقرر کړی چې دونه رکاتونه دي هلکه څلور رکاته دي د یو وخت نو ته به د څلورو رکاتو د دې حد نه وراوړې نه پنځم رکات به نه ملګری کې د الله د دغې حد نه به کمې هم نه کې د څلورو په ځای به درې رکاته نه کې. الله پاک روجه مقرر کړې ده نفل ده فرض ده واجب ده هر څنګه روجه چې ده خو الله دا مقرر کړې ده چې د سبا خطونه
تر د ماښام داخلېدو پورې روژه ده. اوس ته ولګېدې او هغه روژه دې په هغې دغه حد د الله نه دې مخکې والی وکړه، کمی دې وکړو، مازدیګره پورې دې روژه ونیوله، نو روژه دې ونه شوه. یا چې کومه دی دا روژه دې ور مخکې کړله، د الله د حد نه ور واوړېدلې، هغه دې د ماسخوتنه پورې روژه دې وشوه، خو ثواب دې نشته. ثواب دې ځکه نشته چې دا د الله پاک د مقرر شده وخت نه خپل اختیار په هغې کې وچلو، خپل عقل دې پکې وچلو، نو هغې باندې ستا روژه نقصاني شوله. دقسې دلته الله فرمایي چې دا نافرمانه خلک د الله د حد نه اوړېدونکي دي. الله ورته کومه پوله مقرر کړې، کوم برید یې ورته ایښودلی، د هغه برید نه اوړېدل، د هغه پولې نه اوړېدل یا د هغې نه مخکې کېدل، دواړه جرم دی او دواړه چې کوم دی نو ګناه ده. نو دا په دې چې ګمراه کېږي دا نافرمان خلک. الذین هغه کسان دي نافرمان فاسقان، ینقضون عهد الله چې ماتوي وعده د الله، من بعد میثاقه پس د محکم والي د هغې نه. یو وعده اولنۍ وعده د ټولو نه غټه وعده چې الله جل شانه د انسانانو نه اغستې ده، نو هغې ته د عالم ارواح وعده ویلی کېږي چې دا ټول بني آدمان د قیامته پورې الله جل شانه پیدا کړه. وادي نعمان دا چې کومه دی په عرفات په میدان کې یوه حصه ده، یوه ټوکړه ده، هلته ټول پیدا کړه د نرو میږو په شکل، پوره عقل پوهه سمج. لکه اوس چې یو انسان څومره پویه لري، څومره علم لري، څومره عقل لري، دقسې عقل پکې و، شکل یې وړوکې د نري میږي عمره، خو عقل پویه سمج، که عالم دی هغه عالم و هلته، او که غیر عالم هغه غیر عالم و، خو عقل یې ټولو ته ورکړی و. نو هلته تې الله یوه وعده واغسته، الستو بربکم، ایا زه ستاسو پروردګار یم که نیم؟ نو دې ټولو خلکو به یک اواز ووي او ته زمونږ پروردګار یې. دا وعده هغه د ټولو نه لویه وعده ده. او بیا موقع په موقع باندې الله انبیا علیهم السلام دنیا ته راولیږل او د هغه انبیاو علیهم السلامو په ذریعه وعده واغستله چې تاسو به د الله اطاعت کوئ. بیا اخره کې محمد رسول الله دنیا ته هغه لا راغلی نه و، خدای د ټولو انبیاو نه دا وعده واغستله که چېرته ستاسو په زندګۍ کې دا پیغمبر نبی آخر الزمان راشي، نو تاسو به خامخا لتؤمنن به ولتنصرنه، تاسو به پې خامخا ایمان هم راوړئ او تاسو به خامخا د هغه امداد هم کوئ. دا وعده الله جل شانه د پیغمبرانو علیهم السلام نه واغسته او د پیغمبرانو علیهم السلام په واسطه د عامو مسلمانانو نه واغسته. به هر حال دا وعده ده چې الله پاک د دې خلکو نه اغستې ده، دغه خلک دا وعده ماتوي. نو چې څوک یې ماتوي هغه نافرمان دی، هغه فاسق دی. ویقطعون او قطع کوي، پرې کوي، ما هغه څه امر الله به چې حکم کړی دی الله په هغې، ان یوصله چې پیوست کړی شي، یو ځای کړی شي، ویفسدون فی الارض او فساد کوي په ځمکه کې. قطع کول د هغو څیزونو چې الله پاک د هغې د پیوسوالي او الله پاک د هغې د اتصال حکم کړی دی، هغه رشتې دي چې هر رشته هر سړي له د هغې لحاظ ساتل پکار دي. قرآن نبی علیہ الصلاة والسلام فرمایلی سل من قطعک واعفو عن من ظلمک، رشتې د یو بل سره وپالئ او چا در باندې ظلم وکړه عفو یې که، واحسن من اساء الیک، او چا د سره بد وکړو ته ورسره چې کوم دی احسان او نیکي وکړه. د قیامت علاماتو کې یو علامه دا هم راغلې ده، قیامت په علاماتو باندې ما بیانات کړي نیټ باندې موجود دي. د قیامت علاماتو کې یو دا علامه هم راغلې ده چې رشته داران به د یو بل سره دشمنان شي، هغوی به د یو بل سره د دشمنۍ معامله شروع کی، او پردي خلک به د یو بل سره دوستان شي. د پردو خلکو سره به خلک چې کوم دی د خپلولانو غوندې رویه کوي،
او د خپلوالانو سره به یو خلق چې کوم دی د دشمنانو غوندې روي کوي. دا د قیامت علاماتو کې یو علامه ده. او دې زمانه کې که تاسو وکتل نو هر سړی چې کوم دی فریاد چې کوي نو د خپل قریبي رشتہ دار نه فریاد کوي. د دې حکم الله کړی دی چې ویقطعون دا خلق دا نافرمانه پرې کوي او قطع کوي ما هغه څه امر الله به چې حکم کړی الله پاک د هغې ان یوصله چې هغه پیوست کړی شي ویفسدون فی او فساد کوي په ځمکه کې اولئک هم الخاسرون دا کسان دوی تاوانیان دي. کیف تکفرون بالله سرنګې کفر کوي تاسو په الله یعنی د الله انکار کوي. وکنتم امواتا دا د الله د احساناتو ذکر دی. حال دا دی چې تاسو مړه وئ فاحیاکم نو ژوندي کړه الله تاسو لره. مړه وئ د مړه مطلب دا دی چې تاسو نه وئ او چې تاسو په کومو سیزونو کې کومې ذراتو کې وئ نو هغې کې په ظاهر کې د پیدا کېدو د انسان د پیدا کېدو څه ظاهري اسباب نه و. هم د دغې ځمکې نه دی الله پیدا کوي د دغې خاورې نه دی الله پیدا کوي. ستا پلار ستا مور الله د دغې خاورې نه چې کوم دی نو پیدا کړي دي. د هغې خاوره کې الله درله رزق خوراک مقرر کړی دی. د هغې نه د مور پلار په بدن کې قوت او طاقت راځي او د هغې د پلار منی د مور خېټې ته ځي او بیا د هغې نه انسان جوړیږي. نو دغه منی که ظاهر کې وګوري نو په هغې کې څه دي؟ هغې کې د ظاهر د ژوند څه اثرات ښکاري نه انسان ته. ټیک ده چې په هغې یوه قطره د منۍ کې د لکونو بچو د پیدا کېدو امکان او قوت الله اچولی خو په یو ځل الله لکونه بچي د هغې نه پیدا کوي. د هغې نه یو بچی دوه بچي چې کوم دی په یو حمل باندې پیدا کیږي. نو دې ته وګوره چې ته نه وې ستا نمونه نه وه ستا شکل نه و ستا هیڅ نه و نو داسې وه لکه ته چې مړې نه وې. فاحیاکم الله ژوندي کړئ ښکلی شکل یې درکړه انسان ته الله احسن تقویم ښایسته شکل الله انسان ته ورکړی دی. بیا ثم یمیتکم بیا به مړه کی الله تاسو لره ثم یحییکم بیا به ژوندي کی الله تاسو ثم الیه ترجعون بیا به دې الله ته واپس کړی شئ تاسو. بیا به مو مړه کی یعنی دنیا کې به الله به ژوندي کی. احیاکم تاسو یې ژوندي کړئ نو اوس ژوند در سره دی 10 کاله 20 کاله 80 کاله 50 کاله دا زندګي دی ده. نو یو وخت به د باندې بیا راشي چې دا روح به بیا الله والي دا به قبض کی نو ته به مړ شي قبر کې به دفن شي. بیا د هغې نه وروستو یو زمانه پس به الله دې بیا ژوندی کړي د قیامت په ورځ باندې. یو د برزخ زندګي ده دا قبر سړی چې مړ شي دفن شي یا په سمندر او دریاب کې ډوب شو یا چې کوه دی په بل څه کې بم کې والوت. خو د دغې مرګ نه وروستو چې د ده کومه زندګي یعنی کومه پوړۍ شروع شوه نو دغې ته برزخ ویلی کېږي. دا نه د دنیا حصه ده او دا نه د آخرت چې کوم دی نو حصه ده. د دې وجې نه دغې عالم برزخ هغه ژوند ته ژوند ونه وي. د هغې وجه دا ده چې هلته کې چې کوم دی ده ته د خپل عمل پوره سزا جزا نه میلاویږي لږه ډېره میلاویږي. پوره سزا جزا چې میلاویږي هغه د قیامت په ورځ باندې او هغه به کامله زندګي انسان ته میلاو شي. څومره خلک چې مړه دی دوی ته به کامله پوره زندګي ښکلې باډي ښکلی بدن چې مسلمان دی د یوسف علیه السلام غوندې حسن او ښایستوالی به الله وله ورکي. د آدم علیه السلام غوندې باډي به وله الله پاک ورکي. ښکلی بدن به وله ورکي. جنتونه نعمتونه او کافرانو ته به الله پاک ناکاره شکل ورکي او د جهنم عذابونه به ورکي. الله دې ته موږ ته امان نصیب کړي. نو دا بیا به د الله مخې ته حاضر شي. هو الذي الله هغه ذات دی خلق لکم دا د الله د نورو انعاماتو ذکر دی. هو الذي الله هغه ذات دی خلق لکم چې پیدا کړي دي ستاسو دپاره ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول یعنې دا ټول څیزونه چې تا ته ښکاري یا نه ښکاري دا د انسان د خدمت دپاره دي. دا ګرمي دا یخني دا نور دا سپوږمۍ دا ستوري دا اوبه دا ونی بوټي نعمتونه میوې فصلونه دا ټول الله د انسان دپاره پیدا کوي. د نور او د سپوږمۍ او د ستورو په ذریعه دې کې
خوندونه اچولی کېږي، دې کې رنګونه اچولی کېږي، دې کې پخلی چې کومه دی نو راځي، دا غنم جوار یو څه بل څه دا پخېږي، دا د الله نعمتونه دي تاسو لی درکړي دي. څومره چې ځمکه کې تاسو ته ښکاري که نه ښکاري، دا حیوانات دا ټول د انسان د خدمت لپاره الله پیدا کړي. بیا ثم استوى الى السماء، بیا توجه کړه الله طرف د اسمان ته، فسواهن نو پیدا یې کړه دغې لره 7 سماوات، و اسمانونه. اول ځمکه پیدا کړه، ځمکه کې ځنګلونه پیدا کړه، ځمکه کې اوبه پیدا کړې، ځمکه کې لوړې جوړې پیدا کړې، ځمکه کې غرونه پیدا کړه، ځمکه کې نعمتونه، خزانې، معدنیات، دا څیزونه بېشماره چې هغه په شمار باندې مراشي نو په کال کې به یې ونه شمارلی شي. دونه نعمتونه الله درکړي. او بیا د هغې نه علاوه اسمان، او دا و طبقې و اسمانونه الله تعالی چې کوم دی پیدا کړه، د هغې نه بېشماره نعمتونه الله تاسو ته نازلوي. دا اوبه چې د اسمان نه راځي، بحران راځي، خو د ځمکه کې زرغونه ونې بوټي چې څومره دي خو د دغې اوبو په ذریعه باندې کېږي. وجعلنا من الماء کل شیء حی، الله فرمایي چې د دې اوبو په وجه باندې مونږ په هر څیز کې ژوند اچولی دی. که دا اوبه نه نو انسان هم ژوندی څه ورځې پس نشي پاتې کېدی، مړ کېږي به، حیوانات به هم نه وي، ونې بوټي به هم وچېږي. دا د الله یو بل احسان دی چې اسمانونه پیدا کړي، د هغې نه اوبه نازلوي. وهو بكل شيء عليم، او دغه الله په هر څیز باندې عالم دی. ان الله بشک الله لا يستحيي، حیا نه کوي، ان یضرب مثلا چې بیان کی یو مثال، ما یو مثال قدر بعوضة د ماشي، فما فوقها یا زیات د ماشي نه په وړوکوالي کې. فاما الذين آمنوا، هر چې هغه کسان دي چې ایمان یې راوړی، فیعلمون نو پوهیږي دوی انه الحق چې بېشکه دا مثال حق دی من ربهم د طرفه د رب د دوی نه. واما الذین کفروا، هر چې هغه کسان دي چې کافران دي، فیقولون نو وایي دوی ماذا اراد الله، څه شی اراده کړی دی الله تعالی بهذا مثلا په دې باندې مثال، یضل به کثیرا گمراه کوي په دې ډېرو خلکو لره، ویهدي به کثیرا او هدایت کوي په دې باندې ډېرو خلکو ته. وما یضل به، او نه گمراه کوي په دې باندې الا الفاسقین مگر فاسقان نافرمان. الذين هغه کسان ينقضون عهد الله چې ماتوي وعده د الله، من بعد میثاقه پس د محکم والي د هغې نه، ويقطعون او قطع کوي ما هغه امر الله به چې حکم کړی الله په هغې، ان یوصل چې پیوس کړی شي، ويفسدون في الارض او فساد کوي په ځمکه کې. اولئک هم الخاسرون، دا کسان دوی تاوانیان دي. کیف تکفرون بالله، سرنګ کفر کوي تاسو په الله باندې. وکنتم امواتا، او حال دا دی چې تاسو مړه وئ، فاحیاکم نو ژوندي کړه الله تاسو لره. ثم یمیتکم، بیا به مړه کړي الله تاسو لره. ثم یحییکم، بیا به ژوندي کړي الله تاسو لره. ثم الیه ترجعون، بیا طرف د دې الله ته واپس کولی به شئ تاسو. هو الذي، الله هغه ذات دی، خلق لکم چې پیدا کړي دي ستاسو د پاره ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول. ثم استوى، بیا اراده یې قصد وکړه الله پاک، الی السماء اسمان ته، فسواهن نو برابر کړه دغې لره 7 سماوات و اسمانونه. وهو بكل شیء علیم، او دا الله په هر شی باندې عالم دی. صدق الله العظیم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته.